بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الاضحیه. اضحیه دا هغه ساروی ته ویلېږي کوم چې دا یوم الاضحى په ورځ باندې د قربانۍ په ورځ باندې ذبح کول کېږي ته اضحیه وایي. او په شریعت کې هغه مخصوص حیوان ذبح کول په نیت د ثواب باندې په وخت مخصوص کې، یعنی په وخت مخصوص کې، وخت مخصوص نه مراد د قربانۍ ورځې دي. په نیت د ثواب باندې یو مخصوص څاروی ذبح کول، مخصوص یعنی دغه وا میخه او اوخو او بیزا پیسا دغه شان ګډ ګډوره لري وي او پای کې بلکا ګډ کې یو کال دی، په بیزا کې یو کال دی، په غوایانو په میخو کې 2 کالونه دي او په دای کې 15 کاله نور صبر راو ان شاء الله. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایي فصلی لربک وانحر، چې ته د خپل رب د پاره مونږ کوا او قرباني کوا. وانحر معنا قرباني کوا. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عمل ابن ادم، نشته یو عمل د بنی ادم من عمل د عمل د هیڅ عمل یوم النهر د یوم النهر د قرباني په باندې احب الى الله من احراق الدم، چې هغه ډیر خو الله پاک ته د وینې ته ونه. مطلب دا دی چې د قرباني په ورځو کې الله پاک د ټول نه خو عمل هغه وینې ته ولي. وانه لا ياتي يوم القيامه بشکر اجب د قیامت پر ورځ باندې بقرونها په خپل خکرو سره، یعنی د خکرې د دې بم سو ملوي، واشعارها د دې په ویختو سره، وازلافها د دې په هغه دغه نه نکونه او دا خپې کوسوي. وان الدم لا يقع من الله، او بشک دا وینه غردیږي د الله پاک د طرف نه به مکان په یو ځای باندې قبل ان يقع بالارض. مطلب دا چې د ازمکه د ازمکه باندې د دې وینې د ازمکه د ارداویدونو مخکې د الله تعالی په دربار کې جنده غردیږي. فطيبوا بها نفسا، په دې باندې خپل ځان خوشالوي. مطلب دا تواد مګنئ بلکې په دې باندې ځان خوشالوي د قرباني باندې. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا، کم کس چې طاقت مومي، ساعت فراخي مومي، طاقت مومي چې د قرباني وکي، ولم يزحي او بیا هم قرباني وکي، فلا يقربن مصلانا، نو دې زمونږ عبادتګاه ته نه نږدې کیږي، زمونږ د مانځه ځای ته نه نږدې کیږي. الاضحيه بضم الهمزه، اضحيه د ضمه په حمزه په ضمه سره، وكسرها دای په کسر سره ملګری، یعنی اضحيه و اضحيه مع تخفيف الياء وتشديدها، سره د یا تخفيف او تشدید، مطلب اضحيه په یا باندې شروع مل شي او اضحيه هم مل شي، اضحيه هم مل شي او اضحيه هم مل شي. ستوي اسم لما يذهب يوم الاضحى، دا نوم د هر هغه سروي کم چې ذبح کولې کې د اختر په ورځ باندې. والاضحيه في الشرع او د شریعت په اصطلاح کې اضحيه ویل کېږي هي ذبح حيوان مخصوص، دا ذبح کول دا مخصوص حیوان دی. مخصوص حیوان یعنی هر حیوان نه بلکې ګډ ګډوره بیزه پیسا داګه هغه عمر د وسوي با بنیت القربه بنیت ثوابانی فی وقت مخصوص، په وخت مخصوص کې، یعنی په مخصوص وخت دا چې دا د کول دي حلال ول دي. الاضحيه واجبه عند الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه وعليه الفتوى، اضحيه د امام صاحب رحمه الله علیه باندې واجب ده او په دې باندې فتوا ده. والاضحيه سنه مؤكده عند الامامين ابي يوسف ومحمد رحمه الله، او د صاحبانو په نسبت باندې یعنی امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله علیه باندې دا اضحيه سنت مؤکده ده. په شو باندې دا امام صاحب باندې واجب دي او د نور دوه امامانو باندې سنت مؤکده ده. بیا وی علامه تجب الاضحيه، دا اضحيه په چا باندې واجب ده، یعنی کم کم کسان دي چې جواب باندې اضحيه واجب ده وجه بګي. لا تجب الاضحيه دون واجب اضحيه الا على الذي مگر پاک اسمانه توجد فيه شروط الاتيه، چې پای کې دراتلونکي شرط مونږ درکېږي. نمبر 1 ان يكون مسلما، دی مسلمان، فلا تجب على الكافر، دا اضحيه واجب نه بچا باندې. ان يكون حرا، دی بسوي آزاد به، فلا تجب على الرقيق، واجب نه بس باندې. ان يكون مقيما، دی بسوي، فلا تجب على المسافر، نه واجب بچا باندې. ان يكون موسرا، دی بسوي، مالدار به، فلا تجب على الفقير، نه لازم بچا باندې فقیر باندې. ولا يشترط في وجوب الاضحيه، او په اضحيه په واجب کېدو کې نه دي شرط لشي ان يحول على النساب حول كامل، چې په نصاب باندې پوره یو کال تیرېدل.
لکه د زکات لپاره خدا ضروری ده چې په هغه مال نه به زکات په کم نصاب باندې چې یو کال پوره شي لیکن دغه لپاره دا خبره نشته ده بلکې دا په هر چې بس دی دغه مالک شو د نصاب د زکات مالک شو نو بس دی به زکات دا دغه چې د قرباني په واجب ده کال ته دل به ضروري نه بل تجب الاضحيه بلکې لازم ده اضحيه اذا كان المسلم کله چې مسلمان مالک المالک ویني مقدار نصاب ده د نصاب د مقدار یوم الاضحى د اختر پر باندې فاضلا عن حاجه الاصليه چې د حاجت اصلي نه دغه خارج وي مطلب دا دی کنه چې د کم ضروری خرچ داګې نه دغه پیسې د سیوي وقت الاضحيه يعني اضحيه وکړه کوي يبتدي وقت الاضحيه شروع کیږي د اضحيه وقت من طلوع الفجر يوم العاشر من ذي الحجه دا 10 تاریخ د سحر د بعد د 10 تاریخ باندې د سحر مونږ وشي نو د قرباني وخت شروع شي خو په کلی کې په کم کلی کې چې په کم علاقو کې په کم خارونو کې چې د اختر مونږ کېږي نو باید د اختر د منځنه مخه قرباني نشته بلکې د اختر منځو کې نو بس دا نه ویا کوي تر کلی په یو جماعت کې مونږ په 15 بجې مثلا وشو مثلا په 15 بجې باندې اختر مونږ شو په بل جمعه کې مونږ په شپږ بجې ده نو بیا هم قرباني جایز ده په 15 بجو نه بعد چې څومره مونږونه دی په ټولو کلو کې یعنی په کلی کې په علاقه کې په یو ځای کې هم د اختر مونږ وشو کنه نو بس قرباني بیا جایز ده د څنګه چې پای کې د اختر مونږ په خلکو باندې نه واجب لکه په کلو کې په باندو کې وای کو د اختر مونږ نه واجب نو بیا چې سار کله سار مونږ وشي نو بس داګه نه بعد ته قرباني کولای شي او دا کوم وخت پورې کولای شي نو استمر وقتها ويبا وقت لري الى قبيل غروب اليوم الثاني عشر من ذي الحجه دا 12 تاریخ دا نور لوبېدون لګ مخکې یعنی 12 تاریخ په 10 تاریخ هم کولای شي په 11 هم قرباني کولای شي په 12 باندې هم د اختر په اول او دویم او دریم ورځ باندې نو په دریم ورځ باندې چې نور پریوزي دا نه لګ مخکې دا پورې قرباني کولای شي الا انه لا يجوز دا اسمه ویرا خبره الا انه لا يجوز لكن جائز لري لاهل الامصار د خاري ولا خلق د پاره والقرى الكبيره او د لوی لوی کلی ولا د پاره ايذبح الاضاحيه قبل صلاه العيد تدو ذبح د اضحيه وکي د اختر د منځنه مکه ويجوز لأهل القرى الصغيرة التي لا تجب فيها صلاة العيد او جائز دي د ورکوټي کلیوالو د پاره هغه کلیواله چې باغ باندې اختر مونږ واجب نه لري ان يذبحوها بعد صلاة بعد طلوع الفجر جدو ذبح وکي د انور د سار د راختونه بعد چې څنګه هم سار وشو مسدو جننه دا ذبح کول شي الافضل يوم الاضحيه ذبح الاضحيه في اليوم الاول من ايام الاضحى وبهتر دا چې اضحيه ذبح کړل شي په اول ورځ باندې اختر من ايام الاضحى دا قربانو د ورځونه ثم يوم في الثاني بیا في اليوم الثالث يعني بهتر دا چې په 10 تاریخ باندې سال وځه فکه په 10 زمانه کړو بغیر د بغیر د بند کړو په 12 باندې ويستحب او دا مستحب دي ايذبح اضحيته بنفسه ان كان يحسن الذبح کچری د ذبح طریقه ول ورتله بهترینه طریقه ورتله نو بهتر دا غوړه دا چې په خپل باندې دا سال وځه فکه قصاب دې بچنه راولي اما اذا كان لا يحسن الذبح پس کته د صحیح طریقې باندې ذبح نه شو کولای نو فل افضل اي سعيد بغيره نو بیا غوړه دا چې بل چنه مزوه که په خپل باندې پویدو نو سن مستحب دادي چې را په خپل باندې پویږي نو چې په خپل باندې حلال کی او ګوس په خپل نه پویدو نو بیا غوړه دا چې په خامه خرابل نو ودر اس بسرول عذاب نه ورګي چې په خپل باندې پویږي نو چې نه په خپل باندې به ثواب ده زبدا د کومه په خپل تیری کې سرول سي تکلیف ورکړي دي چې باندې کوي بیا بوله چې کسره ولي چې دی راغی او دا ابي ذبح کوي هو ينبغي دله پکار دا ايشهرها وقت الذبح چې د ذبح په وخت کې حاضر یعنی مطلب حلاله دي نه دا لکه قصاب کوي هوته به سره ولاړ وي چې نه ويستحب او يذبح الاضحيه نهارا او مستحب دا چې د ذبح د اضحيه کول شي د ورځې د شپې کول شي د اختر پښپا باندې اختر وشو او د اختر یو ورځ وشوله اته د ماخام نه بعد د ماسوتنی باندې تصاویر چې په دغه ټیم ذبح کوم هغه ټیم ذبح کول شي او غوړه ده چې د ورځې ذبح ولكن اذا ذبح بليل لیکن کله تبا کله د سروي په د شپې نو جایز دي او معال کراهت سره د کراهت نه اذا عطلت صلاه العيد لسبب من الاسباب جاز ذبحها بعد الزوال وکچته د اختر منځ د سوجه نه چرین دا ونه کو خلکو د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې د ټولو خلکو نه چرین دا مونږ پاتې شو د اختر وځو نو بیا غوړه ده چې د زوال نو وروسته به د ذبح کوي
اذا تعددت الجماعات في مصر کله چې په یو خار کې ډیر جماعتونه کیږي په هر جماعت کې د اختر مونږ جدا جدا کیږي نو جاز ذبح الاضحيه جائز دی د اضحيه ذبح کول بعد اول صلاه نو اولنی منځ سلیت فی ذلك المثل چې بده خار کوشي یعنی بده خار کې ټول اول کوم وشي نو بس باقي منځ نه پاتې نه دا قرباني جایز اگر چې ستاره مالی په جمعه کې منځ نه شوی ولکه په بل جمعه کې شوی نه هم جایز ده پوښوي ما يجوز ذبحه في الاضحيه وما لا يجوز ويسا ذبح کول جایز دی او څه ذبح کول نه جایز مطلب کم قسم ساروي او سونه عمر والا ساروي هغه ذبح کول پکار دي نو لا تصح الاضحيه وینا صحیح نه د اضحيه الا بالنعم مگر پاغه سارو سره پکم سارو سره من الابل د اوخاننا والبقر غویاننا والجاموس او میخه والغنم او غړي بيدي د دین حلال ولا شي ولا يجوز ذبح الايوان الوحشيه في الاضحيه وحشي زناور په ذبح کې داري ذبح جایز نه وحشي زناور لکه دا هغه زناور چې عام طور باندې په کورونو کې نه اوسېږي نری نه علاوه نور څه دي ها ندابه دای کې لکه اوسو یا وزقه یا اوسه لاله یا نور د ساروي چې نه لاله الشاة من الغنم تجزئ عن واحد د ګړو بيزونه دا بيزه چې دا د یو کس نه کافي کیږي مطلب په دې کې یو حصہ کې ډېری حصے بګنی کیږي والناقه والبقره والجاموس او وا دا ناقه اخ او بقره وا والجاموس او میخه تجزئ بکافي کیږي عن 7 اشخاص د او کسانو بشرط بلې شرط سره ان يكون نصيب كل واحد منهم سبعها چې د هر یو حصہ جننداره او مې حصہ بږي فان قص نصيب واحد منهم عن السبع کبچت بری کې د یو کس هم حصہ د او نه کم وا نو فلم تسيع عن الجميع د ټول نبی اسین نه یعنی او کسان باندې ولا سالو جندا به حلاله وس کدا ساوه ورکوټه راو کړته دې سره کار نشته مطلب تاسو 15,000 روپۍ کسان راټول کړل او په 15,000 روپۍ باندې میخه واغسته په 15,000 خو میخه نه کیږي ودته میلاو شوله نو په 15,000 روپۍ پر اله جون صحیح ده اوس بل کس ته په 35 لک باندې واغسله نو په یو کس باندې 15 لک روپۍ رااله نو په 15 لک هم وسیه کیږي او په 15,000 هم کیږي د سروې غټ یو ورکوټه بری کې کار نشته پوه شو مې باندې او د یو حصہ چې نه دا با د و مې حصے نه کم نه مطلب دا چې یو چې را زما پکې 35,000 روپۍ باندې سروې زه پکې 2,000 درکم بل وي چې زه به 8,000 درکم نو دسی باندې پوه شو مې باندې بل دا چې په و چې دا ټول زیات دغه په 3 هم کېږي په 4 هم کېږي په 5 هم کېږي په 6 هم کېږي په 2 هم کېږي او دا و نه ډېر نه پوه شو نو فإن قصك چې کما حصہ د یو کس د دونه د یعنی سبع د ومنه فلم تسيع عن الجميع بیا د ټولو غاړه چې دنداني ولې شوی دا د یو کس د طرف نه هم نه رسېږي پوښوي وانما يسيع بشك سيكي ذبح البقره ذبح کول دغوا والناقه او د اخ والجاموس او د میخ في الاضحيه فاضحيه يعني 7 اشخاص دا او کسانونه اذا كان كل واحد منهم يريد القربه بالذبح چې بدی کې هر یو جنن دا اراده د ذبح نه ثواب لري مطلب کله یو کس پکې د وخت اراده وا چې راځه دا سروې د دې لپاره لوم چې وخت را داسې شي یا د خپې چي شي یا د اینا چي شي نو بیا د ټولو غاړه جنن دا د ټول به ګناګاری او کچرته دی چې را منګه د 150 باندې اسره نو بیا وسی اما اذا كان واحد منهم كجد يكذلون او يريد اللحم جاءوا اراده د وخت کوله نو فلا تصح الاضحيه عن الجميع نو بیا دا ټولو د طرف د جنن دا صحیح نه د اضحيه ولا يجوز في الاضحيه من الغنم وس ساروی په کومه چې قرباني کیږي سونه سمره کلونه عمر په ضروری ده ولا يجوز في الاضحيه جائز نه په اضحيه کې من الغنم د غړو بيدونه الا ما اكمل سنه كامله کله چې دا پوره کې یو کال پورا ودخل في السنه الثانيه وبدویم کال کې چې دا داخل شي واښوي نو په بيزو د بيزو سونه عمر پکړ دے چې یو کال پورا شي ودویم کې ويجوز في الاضحيه ذبح الجزاع من الظن او دا شان جائز په اضحيه کې هغه غډان اذا اتى عليه اكثر الحول جزعات ولګي چې یو کال نه پوره شوی من الظن لګړونه اذا اتى عليه اكثر الحول چې بای باندې اکثر د کال پوره شوی وکانه من الثمن بحيث يرى انه ابن سنه او دا دون غټوي سمن غټوالي دا غټوالي دونه لري چې دا ښکاری دا چې دا یو کال له
وځو به باندې نو هغه ګډو چې هغه د یو کال باغ کیږي او کچرته عمر د یو کال لکمو خو جوسې دار یو کال د سارو په یو کال په غړانو کې تپری خو دلا نو دایي په شاته ښکارېدو نو داګي د جایز ده ولا يجوز في الأضحية أو جائزة بأضحية من البقر دا غنم دا من البقر دا غوایاننا والجاموس او د میخونه الا ما اكمل سنتين مگر هغه چې پوره کې دوه کلونه ودخل في السنه الثالثه او دریم دا کال کې داخل شي ولا يجوز في الأضحية او جائزة بأضحية من الإبل دا قانون الا ما اكمل 5 سنوات چې پوره کړي 15 کلونه ودخل في السنه السادسه او پشپغم کې جننده داخلي پوه پنځه پوره کړي او پشپغم کې سوي داخل وي په دغه کې په قانون کې او والافضل ورد ان يكون الحيوان الذي چې ذبح شي په چې هغه حیوان ذبح کړل شي بل اوزه په اوزه کې سمین چې دا سور وي وسليما من جمله العيوب او د هر قسم عیب نه چې دا پاک مطلب د شنو چې اوس په ټول اړو کې په راوتلي دی دا دقیق نه دا سینه ولكن اذا ذا اخا والافضل دوش كنا ولكن اذا ذهب الجماء لكن كذب ہے کو جماء څه ته ویلېږي هي التي لا قرن لها بالخلقه اجازه چې د هغه سروي چې داغي د سن اړو د پیدایشي دغه کړی نه نو بیا جایز ده واښوي جماء د سره سیده او کچته او لغه ما چې او کلمه چې نو بیا باینه کې ګروس تر روان دي وکذا اذا ذهب العظما او دا رنګه کچرته عظما ذبح کیندم جای عظما څه ته وای هي التي ذهب بعض قرنها چې داګه دا اکثر لګه حصے تل نه ماته شي لګه حصہ د خکری ماته شي نو بیا جایز ده وکډیره حصہ ماته شو دا نو بیا صحیح نه دی ګوي اما اذا وصل الكسر الى المخ فلم يصح کچرته دا ماتواله رسیدل او مغسته مضغوطه نو بیا صحیح نه دی مطلب دا د وی خطه دا مات شو کنه کر مات شو وستل شو نو بیا صحیح نه ده وکه اسید دې سر نه لپاسه لګه ټوټه تلی وا نو بیا صحیح ده وکذا اذا ذهب الخصي اجازه دغه نه کذبه کې خصي نو دا هم جایز دي بل هو اولا بلکې خصي زناور دا غوړه دي لان لحمه اطيب والذ زګه چې دی وخه پاکوي او ډیره زیاته مزیدار وي خصي کو پیژنې کنه ها بس سید چې پیژنې ور دي چې اگې یې ټکول شي نو هغه ته خصي زناور وي ها په سړو کې پاس د زناورو کې مردانه طاقت نه وي هي کې مردان نه مرد نه راغی دا ما ته دوره پکې دا اشی په چم کې جوړه ته به اشی وکړو جوړو وکذا اذا ذبح الجرباء جاز ان كان سميع جربا ولېږي خارقي خارق والا چې باغې باندې خارق راغلی هغه زناور چې خارق پر راغلی نو خارق والا سروي باندې هم زبا جایز د خو چې کله هغه سور وي اما اذا كان الجرباء معزوله فلا تجوز چې یو غوله خارق ته به او بل کمزور دی نو بیا به جایز نه ده کو کچر ته خارق به او دغه پیړنه نو بیا جایز دی وكذا لو ذبح حيوانا به جنون جاز اذا كان الجنون لا يمنعه من الراعي دغه نه یو سروي راغلی ونه شوی سروي نه نو هغه سروي باندې جایز کو چې کله هغه فصل پیژنو یا خوراک پیژنو واغه ماګه پیژندنو جو بیا صحیح دا کده سلی ونه او چې لګره خوراک څخه کو ته پته نه لګیدا خوراک نه پیژندو نو بیا بینه جایزو راعي دا ویلېږي سریدو نه یعنی کړه یعنی د سي لیونی چې سریدو نه منع کوي نو بیا جایز دي اما اذا كان جنون کچتوی دا لیونتو يمنعه من الرعي چې دې منع کوو دا دغه نه دا څور دوی د سریدو نه فلا تجوز بیا جایز دي ولا يجوز ذبح العمياء في الأضحية جائز دي دړون سروي زبا کول دړون سروي ستوي عمياء هي التي ذهبت عينها جسترګي تري سترګونه ځلینه وكذا لا يجوز ذبح العوراء او دا نه جائز نه ذبح د عورا ستوي هي التي ذهبت احدى عينها چې وسترګي پټي یو بل ښکاری یعنی کارډینګ ورته موږ دایم جائز نه وكذا لا يجوز ذبح العرجاء او العرجاء هم نه جائز عرجاء ستوي التي لا تستطيع المشي الى المذبح چې دې دومره کمزور وي دومره شل وي چې دې خپل مذبح ته یعنی ذبح حاضر ته خپل باندې چتله نو دا هم جایز دي نه فوخه
دا غیر اما الارجاء التي تمشي بثلاثه قوائم هغه ګډ سروي چې هغه بدري خو باندې ګرځي مطلب دا چې وخت په خراب ده او بدري باندې ګرځي دي شي وتزع الرابعه على الارض او دي تاسو له وزمګه باندې چې بدري سر طاقت حاصل کی په مطلب باندې فإنها تجوز بیا جایز دي لکه پوه شوي دغه رنګ کمزور ده ناور او کدا کمزوري دي چې هغه اډوکو ته رسیدلی و او بالکل د اډوکو کاڼو نو بیا پایم جایز ده وکذا لا يجوز دا رنګ جایز لري ذبح حیوان محذول ذبح کول داسې کمزوري جناور داسې کمزور جناور یبلغ حزاله الى حد چې رسیدلې وي داږي هغه کمزورواله انتها ده لا يكون في عظم مخ چې لدی پرې اډوکو کې رسل نه اډو صحیح نه دا اډو کې بالکل مغز پکې نه مخ مغز ته وي چې په اډوکو کې رسل سپاتې شي نه کنه باغې باندې ذبح جایز نه وکذا لا يجوز دارنګ جایز دي د حیوان مقطوع الاذن ذبح کول داسې حیوان چې داغه غوګونه کټ کړل شي ولا مقطوع الذنب او نه ذبح جایز پاغه سروي باندې چې داغه لکې پرې کړل شي وکذا لا يجوز دارنګ جایز دي د حیوان ذبح کول داسې حیوان ذاب اکثر اذنه چې تلې درېمه حصہ اکثره حصہ د غوګونو یا اکثره حصہ د لکې او دا به اکثر ذنبه یا تل د اکثره حصہ د لکې دي مطلب دا کنه کچرته د غوګ د لکه ټوټه تلی وا یا د لکې نه لکه ټوټه تلی و بیا وسې دا او که اکثره حصہ د غوګ یا د لکې چرندات ختم شو او لکه پاتې شو نو بیا په نتیجه اما اذا بقي کچرته باقی پاتې شو ثلثا اذنه د ریغه د دوه حصے د غوګ نو جایز دي وذهب ثلثها او درې مې سي تلی نو بیا جایز دي صحیح ده وكذا لا يجوز ذبح الحتما او جائز ده ذبح حتما څه دوی هي التي انكسرت اسنانها هغه سروي ته لګي چې دا غاخونه مچي نه بای باندې نه کیږي اما اذا بقي اكثر اسنانها فإن تصح کچته اکثر غاخونه چې نه برابرو نو بیا صحیح ده وكذا لا يجوز ذبح السكا او دا رنګي د سکا زبم جایز سکا څه دوی هي التي لا اذن لها بالخلقه چې پیدایشي تور باندې وګونه نه دا نمونه د ری ګران دي او د هر یو سره تعریف لیکل لري هي التي لا اذن لها بالخلقه چې پیدایشي تور باندې وګونه نه وكذا لا تصيب الاذهيه دا رنګي صحیح نه د زما د اذهيه بمقطوعه رؤوس الزرع چې دا غیر لري د تو د سرونه پرېشوي یعنی غولان چې سرونه چلنده پرېشوي زرع غولان چې ته وي سرونه داغي کټکلی شي لکه پوه شو به باندې وایم بس کنه مصرف لحوم الاضاحي وجلودها دا قرباني غوږی بچاله ورکړي داغه هغه سرمنه دا بچا تور کولږي مصرف وقې دا قرباني او داغه سرمنه دا بچا تور کولږي يجوز للمزحي جائز له ذبح وزهيه كون کې لپاره اي ياكل من لحوم الاضحيه چې اخرى ده دا دغه اضحيه د وخونه یا د اضحيه د وخونه د په خپل باندې کول شي او کذا لا يجوز کذا يجوز له دغه جائز لپاره اي ياكل چې ده اخرى چې اخرى ده په هغه چې اخرى ده په هغه باندې ايطعم الفقراء چې ده اخرى په غریبانو باندې غریبانو باندې او والاغنياء او مالدارانو باندې من لحوم الاضحيه الافضل غوره ده ان يوزع لحوم الاضحيه ثلاثه اجزاء چې دا تقسیم کې د قرباني د غوښه بدري حصو باندې د قرباني د غوښه تقسیمول دا غوره دي دا لکه واجب نه دي کله ټول بخپل باندې واځو غوړه چې ورسره براشي چې دا کوي او کله دا تقسیم کې بدري باندې نو جایز دي نو دا درې سی بس کوي وسره بیا يتصدق بالثلث درېمې سبا صدقه کې ويدخر الثلث لنفسه ولعياله او درېمې سبا د ځان سره د خپل اهل او عيال لپاره پاتې کې ويتخذ الثلث للاقربائه او باقي درېمې سبا دا به تقسیم کې د خپل رشتہ دارانو باندې واصدقاء په خپل ملګرو باندې ان تصدق بجموع اللحوم هو افضل فکذا ټول غوخه چې نن صدقه کړل اندام غوړه ده وان ادخر جموع اللحوم لنفسه ولعياله اجازه او کله دا ټول غوخه خپل ځان لپاره د خپل اهل او عيال لپاره ذخیره کړل او فریزر یې ډډه کړی جوم جایز ده اذا كانت الاضحيه منظوره کلچر دا اضحيه د څه وجه د نظر منل شو نو فلا يحل له الاكل منها مطلقا نو حلال نه دای د لپاره خورل لاغنه مطلقا بل يتصدق بها جميعا بلکې دې په صدقه کې ټولو چې کوم ساروي نظر د منل کنه چې کدا کار مو شنو بیا به ساروي بالالو منو هغه بیا ټول به صدقه نه ويجوز للمزاحي او جائز د وضحيه کوونکی د لپاره اي استعمال جلد الاضحيه چې د استعمال کی اغا
د اضحیه غ سرمنه فی مصرفي په خپل مصرف کې یعنی په خپل استعمال کې راولي جو صحیح ده خپل استعمال کې څه مطلب وي یعنی ځان ته بوکو جوړي ځان ته پیسې جوړي ځان ته فاسکټ جوړي جو صحیح ده وکذا يجوز له او دا جایز لپاره ايهدي جلدها چې ور کې د سرمنه داګه اله غنی مالدار ده ولكن اذا باع جلدها لیکن کله دا سرمنه خرڅ کړله نو فل واجب علی ان يتصدق بثمنه نو بیا واجب دی چې قیمت به صدقه کوي مطلب دا مالدار لته دا سرمنه ورکول شي په خپل استعمال کې راوستي شي او کله خرڅ کړه نو بیا نه مالدار ورکول شي نه په خپل استعمال کې راوستي شي بلکې دا بیا صدقه کوي ولا يعطي اجره الجزار او نبور کوي اجره د قصابي اجره من لحوم الاضاحيه دا اضحيه د غوخونه ولا من ثمن جلود او نه دا غیر ثمن د سرمنو د ثمن بلکې کده په قصاب باندې کار کوي نو قصاب له وجودا روپۍ چې دا ور کوي او د دې هغه روپۍ بولنه ور کوي نه بوله دا وخه به د دې څه بنه کوي چې د خپل سروي سبا کړي په بدل کې مو وخه درکو یا بدل لري په بدل کې موږ سرمنې درکو عام طور باندې دا قصابان ګرځي وایله کده به دا وکم وي زبې دلاله کوم جرمن به بیا مان راکې نو دا صحیح نه ده خو شو به ها اسی خو جایز ده چې غول ورکول شي خو دا ول شي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل بر لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى كنز إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أولى الأولين ويا خير الآخرين يا رحم المساكين ولا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أعظم رحمن الله أعظم رحيم الله أعظم كريم الله أعظم غفار الله أعظم ستار الله يا الله يا إنس جن مالك يا الله من استا مخلوق يا الله من غدي ګناګارانی يا الله يا الله من اقرار کو د خپل کې بے وسه اقرار کو يا الله من خپل کمزوري اقرار کو يا الله من خپل کم عملي يا الله تابع من خپل رحم او فضل ډیر زیات کړی دی الله تعالی مسلمانان پیدا کړو مسلمانانو په کورونو کې پیدا کړو علم د پاره د خوښ کړو یا الله د علم د پاره چې کوم مطلوب او صفات یا الله په موږ پیدا کړي یا الله موږ ته د خپل دین لپاره خوښ کړو یا الله د مرګ پورې د موږ تعلق د خپل دین سره وساتلې دي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ څومره خطايانې دي الله موږ معاف کړي یا الله زموږ د ګناهونو د وجنه یا الله زموږ د کوتاهۍ د وجنه یا الله زموږ د کم نصیبې د وجنه یا الله موږ دې علم نه محروم کړي یا الله موږ به حساب او به کتاب یا الله موږ د دنیا خواږه د آخرت خواږه د دین خواږه یا الله موږ ته نصیب کړي یا الله موږ نیکان کړي یا الله موږ چې څومره هم یا الله ستاسو درته لوشت کړه دي یا الله د طلبه دي یا الله ستاسو دین خادمان دي یا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خلق دي یا الله د طالب علم چې کوم صفات دي او استادانو چې کوم صفات دي یا الله د لری لري پر زموږ د سره واسطه نشته یا الله په مونږ کې هغه صفات پیدا کړي په مونږ کې هغه خپل پیدا کړي په مونږ کې هغه اخلاق پیدا کړي یا الله د علم په مهنت کول مونږ ته ډېر زیات آسان کړي یا الله موږ په دې خپل کار باندې یا الله په صحیح طریقې سره روان کړي یا الله د دنیا څومره خلق دي یا الله زموږ په لګي لاغونه استغنا پیدا کړي یا الله بے پروايي پیدا کړي یا الله د علم موږ ته کوم استادانو په ذریعہ سره رسیدلي دي د کتابونو موږ ته کوم استادانو په ذریعہ سره رسیدلي دي یا الله دا په ژوند کې برکت پیدا کړي یا الله کوم وفات شوی دی الله دا نه مغفرت کامله او تامه نصیب کړي یا الله زموږ څومره الله نیکي دي په دې کې زموږ د استادانو زموږ د شاګردانو زموږ د مور پلار زموږ د اهل عیال یا الله زموږ د ټول مسلمانانو په دې کې حساب فرمایله کړي یا الله زموږ حضرت وفات شوی دی یا الله ستاسو خپل دربره دی یا الله تاسو دا په بهترین طریقې سره اجر او اکرام نصیب کړي یا الله په بهترین طریقې سره یا الله دا دې مستي وکړي یا الله زموږ مستشفى یا الله څنګه چې هغوی کې کوم صفاتو یا الله هغه صفات په موږ پیدا کړي یا الله کوم عاجزي کوم تقوا کوم للهیت یا الله کوم اخلاص پای کوو یا الله په موږ کې پیدا کړي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده یا الله څومره کسان د هغوی په وفات باندې خفه دي یا الله ته یې د زړه درمان جوړ شي
یا الله تداوی تسلی هغوی ته نصیب کړي. یا الله زموږ په ګناهونو باندې عفو کړه مړه کړي. یا الله موږ خپل خوښ بندګانو کې وګرځي. یا الله موږ په خپل علم باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. یا الله په موږ اخلاص را نصیب کړي، تقوا را نصیب کړي، الهیت را نصیب کړي. د دنیا او د آخرت مصیبتونه تکلیفونه یا الله ختم کړي. یا الله څومره زموږ د بیماران یا الله ټول د نیک عمل لپاره شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. یا الله موږ ټول جنت الفردوس کې وځي کړي. د جهنم له سختو نه تکلیفونه یا الله زموږ د احوال حفاظت فرمایي لګي. بے حساب کی طرف جنت الفردوس داخل کړي. صلی الله علیه و سلم.